سعید الخدری چې ابو سعید خدری رضی الله عنه اخبره خبر ورکړي ابو سعید خدری هو دې چاته د ابا نضرته تا ان وفد عبد القیس چې وفد عبد القیس ندی وجنه دې سند دا د مشکلات نه ده. ابو نعیم اصفهانی هغه داوي چې ابو نضرته ان ابا نضرته وحسنا اخبرهما ان ابا سعید الخدری دین دا لازمی چې ابو قزعه دی خبر ابا نضرته تور کړي حسن ته ور کړي د چانه د ابو سعید خدرینا او د ابو قزعه د هغه سړی دی چې دی خبر اوریدل د ابو سعید خدری رضی الله عنه، لیکن دا خبره ثابت نه ده. ظاهر عبارت نم دا ث معلومیږي وای چې ما ته خبر را کړي د ابو قزعه چې ابا نضرته او حسن دی دوالو ته خبر ور کړی چې ابو سعید خدری رضی الله عنه اخبره، یعنی ابو قزعه هغه سړی دی چې ابا نضرته او حسن ته خبر ور کړی ابو سعید خدری رضی الله عنه نه، دا خبر صحیح نه ده. بلکې دلتا دا ابن جریج وی چې ما ته خبر ابو قزعه را کړی، هغه دا وی چې ابا نضرته خبر ورکړی ابا نضرته د ابو قزعه او حسن ته بيد ابو قزعه دی خبر ور ابو نضرته خبر ورکړی د چاته ابو قزعه حسن ته چې دا ابو سعید خدری رضی الله عنه ابو سعید خدری رضی الله عنه خبر ورکړی ابا نضرته ته دا خبر ورکړی ان وفد عبد القیس چې وفد عبد القیس خدلته حسن دا ذکر دی د حسن چې دلته ذکر دی ابو بکر ابن بزاد په مسند کبیر کې خپل داویا هغه داوی چې د حسن ذکر دی د حسن بصری دی. دلته مراد د حسن نه حسن بصری ته نه مراد دی. خو بعض علماء په دې باندې رد کړی دی داوی دلته حسن چې ذکر دی د حسن ابن مسلم ابن یناق ته نه مراد دی چې د دین روایت ابن جریج کوي د دې حدیث نه ما سوا حسن بصری ته نه مراد نه دی، حسن ابن مسلم ابن یناق ذات نه مراد دی. نو معنا دار چې ابا نضرته خبر په دې حدیث باندې ورکړي ابو قزعه ته، حسن ابن مسلم ته خبر ورکړي حسن بصری ته نه، حسن بصری ته نه، یعنی دا معنا چې ابو سعید خدری رضی الله عنه خبر ابا نضرته ته ورکړي ابو قزعه ته نه دی ورکړي، او هغه ابا نضرته ابو سعید خدری رضی الله عنه ابا نضرته ته خبر ورکړی دی، او دا ابا نضرته به دی خبر ورکړی ابو قزعه ته او حسن ابن مسلم ابن یناق ته هغه ته خبر دا ورکړی دی. دغه خبر ورکړی چې ان وفد عبد القیس چې وفد عبد القیس لما اتوا وایا نبی الله قالوا یا نبی الله جعلنا الله فداء كما غايص یا نبی الله یا الله پیغمبر جعلنا الله الله دې مغفور دي تعالی رفدا کا قربان ستانا اے الله پیغمبر لتا نه قربان شما معنا دار قربان شما الله ته د مکاره نه وساته د مصیبتونو نه وساته. یو سړی بل ته تا نه قربان شم دا ویل چې دنو جائز دی، فدا ام دغه معنا ده. دا اکثر د دې غرونو باندو خلګي کوچیانوي نو اغي دا ډیر ویا یو خسړې نیک سړې اوویني نو ورته قربان جسم ملاسه نو دا څه فدا قربان وای نو دا جائز دی او دا راواره دا د عزت لفظ دی. هوایا الاشرف وقال لا تشربوا في النقير قالوا يا نبي الله لا تشربوا في النقير تاسو سپل مکوئی پچا کې په نقير کې قالوا دی ویل یا نبی الله ید الله تبارک تعالی پیغمبر جعلنا الله فداك الله دې مونږ ته قربان او تدریت پیګ من نقير وایا قال نعم حفظوا عنكم واستوارا بالذبا ورا بالغنم وعليكم بالموكا وعليكم بالموكا لازم دې پتا سبانه موکا معنا دادا چې تاسو نبی جوړ کړي په هغه جکی چې نرم وي زوړ وي باریک وي هغه جه الذي یوکا چې هغه وتړلې شي په مزي باندې خولي وتړلې شي هغه کې کوي چې خولي په مزي باندې وتړلې شي نو هغه کې واچوي ځکه هغه نرم وي باریک وي هغه کې سکر زر نراولي. د دې احادیثونه ملاسب یو څو مسلې چې دنو دا معلومه شي.
یو دا معلومه شوا رؤسا اشراف مشران د قوم کرادی چا سره ملاقات کوي نو دا ملاقات دا صحیح دی وفادت دا ضرورت او مشکلات د پر راځي ملاقات کوي زمونږ دا ضرورت دی دا مشکل دی دا ملاقات جایز دی دویم چې کله راغلی خپل سوال کې د سوال په مخ کې عذر پیش کې چاره موږ راغلی تا ته تکلیف یو زمونږ دا مسله ده یا موږ لری نه راغلی یا نا وخت شو موږ ټیم ترا نغلو لار کې گاډي خراب شو یا دا شو عذر پیش کې دام جایز او بل دا معلومه شو ما سوا د حج نه دلته ټول ارکان د اسلام نبی علیہ السلام ورته ذکر کړ خو حج فرضیت نور راغله کني هغه ذکر کولم پکارو بل دا معلومه شو چې عالم مفتی حاضرین ډیر وی داغي ته په خبري رسولو کې چا نه استعانت غواړي دام جائز دي بل دا معلومه شو چې په ترجمه کې چې یو سړی د بل ترجمه کوي ترجمانی کوي په دې کې د خبر واحد قول دا کافی نه یو سړی ترجمانی کوي د یو لغت په بل لغت باندې هغه ته خبر رسي هم د کفایت کوي او بل دا مسله معلومه شوا چې یو سړی ریشي ستا ملاقات تریشي ناغه ته مرحبا اهلا وسهلا مرحبا په خیر راغلی دا ویل بل یو سړی ثنا او صفت کا په مخ کې هغه کې عجب تعجب نه را دي دام جائز دی د یو سړی په مخ کې ثنا او صفت کې خواږي کې عجب نه را دي تعجب نه را دي لوی په کې نه را دي دا جائز دی کاغي کې لوی راځي تعجب راځي غرور پکې راځي بیا ثنا صفت مخ کې مکه روایت دو قسم راغلي بعض روایتو کې راځي چې ثنا او صفت په مخ کې جایز دي بعض روایتو کې راځي چې ثنا او صفت په مخ کې جایز نه دي چې کوم سړی کې غرور تکبر لوی راځي داغه په مخ کې مکوا چې چا کې لوی او تکبر ناراضي نو هغه په مخ کې ثنا صفت دا کول شي که یو سړی د مخ کې ثنا او صفت نه د فتنې پسند ویریږي داغه په مخ کې مکوا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه په مخ کې ثنا او صفت کړي دي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ توي لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بکر خليلا امت کی مکه دوست نیولې ابو بکر مینی ولې ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته امید لرم یا ابو بکر چې کوم سړی د جنت په دروازه کې ولاړ جنتیانو ته وی راځي جنت ته راځي یو بتی خلکو ته आवाज کوي چې شابه راځي کنا تمام आवाज کوي چې راځي جنت ته معنا دار اتباع د جنت کې جنو هغه مهمان بنې اتباع مهمان نوازی کې نور خلب جنت ته راغواړي لکه کور والا ملمنو ته ویا واده د کسان برابر دي سیمټي کې خود له شي کور والا و چې شابه را پاسه کې راځي خوراک باندې نو دا کور ار سړی خو نه وي یو بل ځای نه سړی راغی و چې راځي روټي د کور ورې کې نه وړه ستا پکې سوې من چې ته راځي څنګه کې نه خپل خوراکو ته کور والا سړی ته جنت مالک به ته خلکو ته چې راځي جنت وګوره مخامخ څومره صفته وو نو داسې صفت چې کې نو دا جائز دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله عنه عمر په احد باندې ولاړو احد کې حرکت راغې و اثبت احد حسبد علاقه غما چې جنلت مو واره اے احد غرا فانما عليك نبي وصديق وشهيدان تابانه پیغمبر ولال دے صدیق ولال دے دو شهیدان ولال دي چې عثمان رضی الله عنه دی او حضرت عمر رضی الله عنه دی وګوره مخامخ صفته هغه وک نو دا جائز دی دا روا دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي جنت لاړما نو جنت کې ګرځیدل ما یو محل بنگل می ویلا تپوس می وکد معراج پشپ باندې مال دا محد بنگل د چا د ودا د عمر رضی الله عنه دا ډیر مزینه خیاسته وازړه می غختلا چې نه نوزم وګورم چې دا څومره مزینه خیاسته ده بیا می اویل چې عمر یو غیرتی انسان دی نو دا سینا چې ورشه ما ورته مو عمره په جنت کې مستا بنگله ولله ما ته وی چې ما بنگلی سره ستا سوی ما چې چکرې به کې واله زله تل نه مو ته په کې څه کاونه
نو دی وجن لاړ نشم مال راته ونه وجه ته چشته تلې نو عمر رضی الله عنه په مخ کې دا خبره وکړه عمر رضی الله عنه ورته بي ابي انت و امي يا رسول الله عليك اغار يد الله پیغمبر پتا باندې بغیرت کوما تلبه چکر به بنگله بدلی دلی و چې څنګه دا څنګه نه نو چې هر غیرت کو نو تا باندې بد غیر دا خبره وکوم وګوره مخامخ صفت یو نبی له صلوات و سلام فرمای وی چې عمر رضی الله عنه د مدینه منوره په کوم کوسه کې رواني نو شیطان مخامخ دې ترته لنشي نو غلار بدل کې بل کوسه کې را دي چې عمر رضی الله عنه سره مخامخ نشم زما الظاهر په باندې اثر نه کوي دا سنا چې پام صاحبانه چې د ډبرانه ګراتا یو دمر درنه ویریږي چې ته په کوم کوسه روانه شیطان مخامخ نه راځي کوسه بدل کې عمر را روان دا وګوره مخامخ صفت یو عثمان رضی الله تعالی عنہ چې دینو نبی له صلی الله علیه وسلم مخامخ د جنت زیره ور کړل علی رضی الله عنه ته وی انا مني انت مني وانا منك ته موږ د خاندان سره اول حدیث کې راځي نبی له سلام jihad ته حضرت علی رضی الله عنه زمزما پیغمبر اسلام لور مبارک بیمار وا نو نبی له سلام ورته پات شکنا ان تكون مني بمنزله هارون من موسی نو ورسم صفات داو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه ته اے بلالا جنت کې روانو ما شاته د پڼو در شاته سوګ روانو چې اومه کتلې په جنت کې نو ما د بلال رضی الله عنه د پڼو आवाज واوریدل په جنت کې وګوره مخامخ صفت یو عبد الله ابن سلام ته نبی له سلام یا عبد الله ابن سلاما ته چې ملکیږي تم حت لا انت علی الاسلام حتا تموت تو مرشوي نه ته په اسلام باندې مطلب ستا خاتمه په اسلام باندې وي وګوره صفت یو خو صحابه وکي دا عجب او دا تکبر چې جنو دان راتللا نو صحابه علما ائمه قد مخامخ صفت کې کاږي کې غرور راضي به مخامخ صفت دام کوا او بل حدیث نه معلومه شوا چې طالب العلم مستفتی هغه باندې به ملامتیا چې جنو دانوي با اداره چې کله عالم جواب واضح چې دنا غدا ذکر کی دا سه عبارت چې هغه په باندې پوشي هغه په باندې پوشي دا سبب او همدارنګ بل معلومه شو د حدیثونه چې کلام د تعظیم او تفهیم د کلام کې چې دا کلام داغي په نفس کې واقع شي والذي نفس محمد بيده دا سوي یا نور الفاظ نو دا جائز ده او بل دا جائز ده چې انسان بل انسان ته وي تانه قربان شمه تانه فدا شمه کدا ویل وینو دا هم جائز ده دا روا ده وګورغه ته الله پیغمبره ذلیلتانه قربان شم کوي انسان بل انسان د داسې الفاظ وي دا روا ده دا جائز ده وایا باب دې په بیان د بلل شهادت نو ته باب دې په بیان د شرایع د اسلام کې وایا قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كراب واسحاق بن ابراهيم جميعا عن وكيع قال ابو بكر حدثنا وكيع عن زكريا بن اسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن سيف عن ابي معبد اغرويت كده ابي معبدنا اغرويت كده چانا د عباس عن معاذ بن جبل د عباس نرويت كي عن معاذ بن جبل قال ابو بكر وربما قال وكيع عن ابن عباس ان معاذا قال چې معاذ رضی الله عنه دا خبره کړې دا واغی دا ویلې دي امام مسلم رحمه الله دلته نهایت احتاط کوي او تدقیق کوي ځکه اول روایت کرا دي عن معاذ ابن جبلنا دویم کې روایت کرا دي ان معاذ رضی الله تعالی عنہ قال فما بین د ان او د عن کې فرق دی جمهور علماوی ان کا عنا په اتصال باندې حمل دی یو جماعت د علماوی نا عن چې دنو عن په شانت نه دی بلکې ان محمول دی په انقطاع باندې روایت مرسل دی اتصال نشته روایت مرسل دی خو لیکن مرسل د صحابي دی مرسل د صحابي ارسال هغه په حکم د متصل کی وی خو به هم اختلاف د وجنه امام مسلم دوال روایتونه ذکر کوي چې په عن سره غلی غم ذکر کوي چې ان معاذن په ان راغلی غم ذکر کیا
ابي معبد به روایت کوي د ابن عباس نا. ابي معبد چې کوم دی د دینوم خپل نافذ دی، دا د ابن عباس آزاد شوی غلام دی. دا حضرت ابن عباس رضی الله عنه په غلامانو کې صادق راوی چې کوم دی هغه دقه د عمرو ابن دینار وای، دا نافذ، دا ډیر صادق دی چې دا روایت د ابن عباس نه ذکر کوي. وایا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انك تاتي قوما من اهل الكتاب فدعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم اطاعوا بذلك فاعلموا ان الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليله فانهم اطاعوا بذلك فاعلموا. دا خبره ورته وکړه چې شپه ورځ کې 5 منځونه دي، دا به تاسو کوئ. وایا نو دا صدقه زکات و د غنیانو نه غسل کېږي، فقراو ته ورکول کېږي. فإنهم اطاعوا لذلك، کله دې تابعداري وکړه. فإياك وكرائم عليهم، ځان وسته د معزز مالونو نه. کرائم جمع د کریمتون دا هغه د معزز مال نه ځان ساته. اے عزتمن مال ست ویل کېږي، پي ډېرې کوي، شکل خیاسته وي، غوښه پکې ډېره وي، وړۍ پکې ډېرې وي، داسې مال نزان ساته، داسې مال نزان ساته. نو د دې حدیث نه دا معلومه شوه چې کفار د قتال نه مخکې چې دعوت رسېدلی نه، اول دعوت ته راوغواړه. که دعوت ورته شوي بیا ضرورت نشته دی. او بل حدیث نه دا معلومه شوه چې یو سړی نطق بشهادتین وکړي اشهد ان لا اله الا الله، نو دی باندې اهل سنت والجماعت دا عقیده لره چې دا مسلمان دی. بل دا معلومه شوه شپه ورځ باندې 5 منځونه دي. بل دا معلومه شوه واتق دعوة المظلوم، د مظلوم د دعا نه ځان ساته. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، د مظلوم د دعا او د الله په مابین کې پرده ګوردا نه وي. بل دا معلومه شوه چې ظلم څومره بدترین شی دی. بل دا معلومه شوه دا مسله امام بادشاہ باید د خپل ماته خلکو ته امر بتقوى الله وکي، ظلم نه من کی، د ظلم قباحت ورته ذکر کی، او دی ته وایي چې تاسو تقوا کوي، پرهیزګاری کوي. بل دا مسله معلومه شوه چې صاحبہ معزز مالونه نه اخلي، په ادا د زکات کې متوسط به اخلي، هغه هم دا نه کوي. او دارب المال دا به بدترین بیکار مالم دا نه ورکوي. بل دا معلومه شوه چې زکات به کافر ته نه ورکوي، غنی ته به نه ورکوي. دا د غریبانانو مسکینانو حق دی، کافر هم پکې حق نشته دی، غریبانانو هم په دې کې حق دا نشته دی. بعض علماء په دې باندې دلیل نیولی دی، دلیل نیولی چې زکات د یو خاري نه نقل کول بل خاري ته جایز نه دی. استدلال په ظاهر نیولی دی، تؤخذ من اغنیائهم فترد فی فقرائهم، دی باندې دلیل نیولی. او نور علماوی نه یو خاري نه قبل ته نقل کې نقل جایز. اغوی دا ضمیر فی فقرائهم احتمال لري فقراء د مسلمانانو، احتمال لري فقهاء د اهل بلدی او د ناحیه، دا احتمال لري چې فترد فی فقرائهم د ناحیه د خار، یا فترد فی فقرائهم، فترد فی فقرائهم نه فقراء د مسلمانانو مراد دی غور کول شي. بیا فقها حضرات وی زکات در سره دی، زکات در سره دی. او بل خاری والا خل ډیر محتاج دی، یا بل خاری والا خل نیکان دی، دلته غریبانان دي، چرسیان دي، پوډریان دي، لندریشه سیګریټیان دي، دین امراکته شنه سواریان دي. غراده دي ته نه ورکوم، زما التت مدرسه دا، الت طالب العلمان دي، اغي درس وي سبقونه وینو، اغي ته وقوم، اغي نیکان دي. شپورت چې دینو اغه ناسوی د الله تبارک وتعالى چې دینو کلام د نبی رسول الله حدیث مبارک او فقه چې دینو دکې اصول دکې د الله احکام دکې د زکات اغه تور مندغه نقل کول اغه ته جایز دی، دا روا دی اغه ته ویس. یستاد کلی خلقنا بل کلی خل اغه ډیر محتاجان ډیر غریبانان دي، بیا نقل کول جایز دی. بل بعض خلکو په دې احادیث باندې استدلال نیولې چې کافران مخاطب په فروع د شریعت باندې نه دي،
کافرانو نه تا تپوس نه کې مون دی ولې نه کړي روزه دی ولې نه ولې زنا دی ولې کړي دا زکات دی ولې نه دی ور کړي د اصول نیولې کېږي رب العالمین دی ولې نه دی منله اخرت دی ولې نه پیغمبر دی ولې نه مل آسماني کتابونه انبیا دی ولې نه منلا زکا د نبی له فین هم اطاعوا لذلك فاعلم ان عليهم دا دلالت په دې باندې کیا معنا دار دی مکلف فروع نه دي خو لیکن دا استدلال بعض علماوی دا ضعیف دی ذکر دې مطلب د حدیث دا دی چې دی پوي کا چې دی نه مطالبه د منځونو وغیرها په دنیا کې کیږي مطالبه په دنیا کې دا نه کیږي الا بعد الاسلام چې اسلام وروړي بیا د دې سيزونو مطالبه کیږي نو د دې نم دا معلومیږي نه چې د دې نه زیات دی به مطالبه چې د نو په آخرت کې د مطالبه د دې نه کیږي او په سبب د دې باندې به د دې په عذاب کې زیاتواله نه کیږي نه د دې د منځونو پر خودلو د وجنا د دې بخښې نو په عذاب کې زیاتواله کیږي زیاتواله دا بکیږي ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دل ترا بللو کې اسلام ذکر کړي اهم فل اهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کړي دي نو امام نووي رحم الله وی جمهور علماوی چې کافران مخاطب په فروع د شریعت باندې هم دي مامورات او منهیات باندې دي باندې مکلف دي او بعضینا په دې مخاطب نه دي بعضینا مخاطب په منهیات دي په مامورات او مکلف چې دي نو هغه دان دي په دې باندې مکلف هغه دان دي آیا قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا بشر بن سري قال حدثنا زكي بن اسحاق قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا ابو عاصم عن زكريا بن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن سيبي عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال انك ستاتي قوما بمثل حديث وكيع وبه قال حدثنا اميه بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زهير دا اميه بسطام دي ته چې د عائشي دا ویل کیږي نو دا اميه بن بسطام او دي ته ویل کیږي عائشي دا بسطام دا اصل کې د عربي نوم نه دی دا قیس ابن مسعود دی خپل دوی ته بسطام او ویلي دا د فارس بادشاہ د هغه بادشاہ نوم په باندې کې خو اکثر خلداسي نوم ته ګوري نه خو د پلاني نوم دی د پلاني بادشاہ چې دینو دا نوم هغه په باندې کې امام جوهری هغه په صحاح کې وی بسطام اسماء او عرب نه دي او عائشی چې ورته ویل کېږي دا نسبت بني عائش ابن مالک تا ابن تیم ابن ثعلبه هغه ته نسبت دا شوی دی هغه ته نسبت شوی نو ځکه دې ته ویل کېږي بسطام عائشی منسوب بسوی عائش هغه ته د بني عائش ابن مالک هغه ته د نسبت هغه دا شوی دی حاکم ابن عبد الله ابو عبد الله هغه دا وی اصل کې دا عائشیون چې کوم دی د بصری خلکو ته ویل کی عباسیون دا د کوفی خلکو ته ویل کی او غیسیون نو دا د شام خلکو ته هغه دا ویل کی اطلاق پاغي باندې کی نو دلته د عائشیون نه مراد د بصری خلک نه مراد نو هغه ته د دې نسبت شوی ځکه بسطام عائشی دا ورته ویل کی نوایا قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن اسماعيل بن اميه عن يحيى بن عبد الله بن سيبي عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث هر کله چې ولګل چاله معاذ لرا دلته په دې روایتونو دا معلومیږي چې د حدیث بعض روایتونه معلومیږي چې دا مسند ابن عباس دی او پاتشو اول روایت نه معلومیږي چې دا مسند د معاذ رضی الله عنه دی دلته بعث معاذن وجد جمدادا دي کې اختلاف نشته ابن عباس دا حدیث په خپل د معاذ نه اوریدلې دی نو روایت تارتن متصل کوي او بل واري چې د ارسال کوي معاذ ذکر کوي نانو دوال صحیح دی معاذ نم اوریدلې او روایت نبی له سلام نم اوریدلې دواړه
نو ابن عباس د حدیث د معاذ بن اوریدل دی کله کله چې دی نو متصل ذکر کوي کله معاذ ذکر کوي نه ارسال کوي دوال صحیح دی ذکر دا مرسل د چا د صحابي دی او احتمال لري چې دی ابن عباس اوریدل د معاذ نه او به دی واقعي ته په خپل حاضر شوی وي نو کله روایت بلا واسطه کوي کله روایت چې دنو په واسطه باندې دا ذکر کوي یادا د معاذ رضی الله عنه نه روایت اوریدل دی خو کله دا لګي ډایرک ذکر کوي ذکر د نسیان د وجه نه چې دا معاذ رضی الله عنه نه مارت اوریدل دی نو هغه خبره تیر د ډاله کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه ذکر کوي اوایا قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل فإذا عرفوا الله عز وجل فأخبرهم أن دا دلیل د دې د معنا دا چې دی الله تبارک وتعالى نه پیژندلا نو دا مذهب د حذاق متکلمین د يهود نصاراو کې انهم غیر عارفین الله تعالی دی الله تبارک وتعالى نه پیژني اگر کدا الله عبادت کی خو الله نه پیژني او دی اظهار د معرفت د الله تبارک وتعالى چې دی نو هغه دا کوي نو دا کوي نو الله تبارک وتعالى کدی حقیقتا پیژندل نو دی به عبادت د چا د غیر الله چې دی نو دا نه کولا قاضی عیاض رحمه الله وی دی الله تبارک وتعالى نه دی پیژندل ول الله تبارک وتعالى دی لره جسم چې دی نو هغه ثابت دی يهودنا او همدارنګ اضافت د ولادت ورته کوي اضافت د صاحبي ورته کوي د ولادت ورته کوي دا نسبت د حلول کې الله تبارک انتقال کوي همدارنګ امتزاج کوي نسوارا او د الله تبارک وتعالى توصیف په هغه اوصاف باندې کوي چې هغه د رب العالمین د ذات سره مناسب نه دی کله الله لره شریک ثابتې کله مثل ثابتې او همدارنګ کله اسنین ثابتې لکه مجوسیان کله الله تعالی د پاره ولد ثابتې کله الله د پاره صاحب ثابتې کله وی يهود وی عزير ابن الله عیسایان و عیسی ابن الله مسیح ابن الله نو د دې عبادت کوي خدا عبادت د الله تبارک وتعالى نه اگر کده الله نوم اخلي ذکر الله تبارک وتعالى موصوف چې دي نو په هغه صفات باندې نه دي چې هغه صفات د حادث دي د حدوث دي واجب تعالی د موصوف دي په صفات قدیمه باندې لیکن دی الله ته هغه صفاتونه ثابتې چې هغه صفات قدیمه نه دي حادثه صفات دي نو ذکر دی وی الله دې نه پیژندل یک الله پیژندل الله ته ولن ثابت الله سره به شریک نه جوړ ولا الله ته صاحبہ خود بیبی نه ثابت ولا اوایا فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم فإذا أتاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم وتوقي كرائم أموالهم ځان مساتا د معزز مالوننا چې کوم معزز مال دا غین ځان دا اساتا اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم